سورة الأنعام آية نمبر 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدق الله العظيم. مخی آیاتون مبارکوں کی اللہ جل شانہ د منکرین او د توحید مذمت بیان فرمایل او بیا دا غوی دغه انکار چې کوم بنیادی وجه ده هغه ذکر فرمایل چې هغه د قیامت نه انکار کول دي. دوی په حقیقت کې د قیامت نه منکر دي ځکه دوی په دغه کفر او شرک کې پراته دي او چې کله د قیامت په ورځ باندې د عذاب دوی تخکاره کړی شي او دوی ته وویل شي چې آیا دا برحق نه دی، دوی وایي چې او زموږ د خپل رب قسم وي دا هر څه برحق دی. دوی ته به وویل چې تاسو اوسه کې دا عذاب د خپل کفر او چې کله ناګهانه په دوی باندې قیامت راشي نو بیا به دوی افسوس کوي چې کاش منګه ولې انکار کړو د قیامت نه، او دوی به د خپل ګناهونو پیټي پشا باندې پشاګانو خپل باندې به اوچت کړي او بیا د دوی د کفر یو غټ سبب الله جل شانه بیان فرمایل چې دوی دا وایي چې نه د ژوند د دنیا مگر کھیل تماشا دا لوبي ټوکې دي. الله تبارک وتعالى فرمایل چې د آخرت کور هغه ډیر غوړه ده د هغه خلقو د پاره چې کوم پرهیزګار دي ځان بچکون کې دي د شرک نه. نننې چې کوم آیت مبارکه دي په دې آیت مبارکه کې الله جل شانه خپل حبیب کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې زما محبوب پیغمبر یقینا ما ته علم دی د او خبرو چې کم دغه مشرکین او کفار دوی تا ته کوي او د هغه خبرو د وجنه ته غمجن کیږي لګیایي ستا زړه ته پاغي باندې دک او درد او خفګان رسیږي، خو دوی صرف ستا تکذیب نه کوي بلکې دوی په حقیقت کې د الله جل شانه د آیاتونو نه انکار کوي. او فرمایل قد نعلم یقینا پوهیږو مونږه انه ليحزنک چې خامخا خفقوي تعالی را الذي خبري یقولون چې دوی وای دا خبري د خبرو په ذریعہ باندې د چا زړه ته دک او تکلیف رسول دا د توري هغه زخم نه زیات سخت وي. د توري چې کوم زخم وي نو د توري هغه حقيقي خود په جبي په ذریعہ باندې چې د چا په زړه باندې زخم ولګول شي نو هغه زخم هغه نه حقيقي. ځکه د عربي مشهوره مقوله ده جراحات السنان لها الاتيام ولا يلتام ما جرح اللسان. فرمایي چې د توري زخم اغیل راخه کېدل شته دی هغه حقيقي خود جبي زخم دا نه حقيقي. دی وجنا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته د خپل د جبی د زبان د صحیح استعمال حکم را کړی دی. دا غي وجه دا ده چې دغه جبه چې کله صحیح استعمال وي نو د انسان د پاره دا جبه قلا ده د حفاظت ذریعہ ده د نجات ذریعہ ده
او دغه جبر چې کله بیجا استعمال شي په لا یعنی زینو کې استعمال شي په فضولیاتو کې استعمال شي نو د انسان د پاره د هلاکت ذریعہ ده. دی وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د کامل ایمان او د کامل مسلمان نخا هغه دا خودلی ده المسلم کامل مؤمن او کامل مسلمان هغه دی من سلم المسلمون من لسانه ويده چې داغه د جبی او د لاس د شر نه بل مسلمان محفوظ وي دي ته کامل ایمان وي. لہذا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم الله وجهه داغه مبارک فرمان دی چې المرء تحت لسانه هر انسان د خپل د جبی لاندې پټ دی او چې کله یو انسان خبرې کول شروع کړي نو پته لګي چې دی د تربیت شوی دی کنه دا پالل شوی دی. په پاللو کې او په تربیت کې فرق وي. انسان چې کله خبرې شروع کړي چا سره واسطه راشي چا سره تعلق جوړ شي یا د خبرو نوبت راشي نو دی خبرې کول شروع کړي نو صفا پته لګي چې دا د زناورو په شان دی پالل شوی دی کدا انسانانو په شان دی د تربیت شوی دی. او د انسان د لب و لهجې نه داغه د تربیت داغه د اخلاق داغه د خاندانی پس منظر داغه د پرورش او داغه د کردار داغه د خوی د هر څه پته لګي چې کله انسان تکلم او خبرې شروع دی وجنا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خصوصیاتو کې او په صفاتو کې ټولونه بهترین صفت او چکم ټولونه واضح او اخکار صفت اغا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبی نرموالی بهترین اخلاق حسنه داغي ذکر دی. قرآن کریم فرمایي چې وانک لعلى خلق عظیم زما محبوب پیغمبر ما تا اخلاق عظیمه درکړی دا یو اخلاق حسنه وی یو اخلاق کریمانه وی یو اخلاق عظیمه وی. اخلاق حسنه دی ته وی چې یو کس تا سره زیاتیو کی تا د نقصان ورسي نو اخلاق حسنه دا ده چې ته هم خپل بدل صرف واخلي په بدل کې ورسره زیاتی ونه کی دا اخلاق حسنه ده. او دویم اخلاق کریمانه دی ته وی چې یو کس تا سره زیاتی وکي ته د هغې په عوض کې هیڅ بدل واغ نخلی بلکې هغه ورته معاف کی دي ته اخلاق کریمانه وي. او دریم نمبر باندې اخلاق عظیمه ده. اخلاق عظیمه څه ته وي چې یو کس تا سره زیاتی وکي نو ته نه صرف بدل واخلی بلکې هغه ورته معاف کی او بیا معاف کولو نه بعد الټا هغه سره خګړه وکي ورسره احسان وکي دي ته وي اخلاق عظیمه. الله رب کائنات نور پیغمبرانو ته اخلاق حسنه اخلاق کریمانه دغه عظیم صفاتونه ورکړو. زموږ استاد خو پیغمبر آقا دو جهان تاجدار مدینه فخر دو عالم رحمت للعالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رب کائنات اخلاق عظیمه ورکړو. وانک لعلى خلق عظیم زما محبوب پیغمبر مونږ ته اخلاق عظیمه درکړي. او دی وجنا ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې فتحنا المدینه بالاخلاق منګه مدینه منوره په خپل اخلاق او نتیجه باندې فتح کړی ده. اور دغه نرم خوی دغه نرم لهجه دغه د جبی صحیح استعمال دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې اړومبي صفت د صداقت هغه داوه چې د کفارو په نسبت باندې هم او د مشرکین په نسبت باندې هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تباغوی صادق او امین ویل. اړومبي صفت د صداقت هغه د جبی صحیح استعمال د کذب نه دروغ وینا دروغ بیانینا د غیبت نه د تهمت نه د الزام نه خپل جبه چې دا پاک ساتل او خپل جبه دا صحیح استعمال اول. لہذا چې کله دا جبه صحیح استعمال نشي او بیجا استعمال شي دا د انسان د پاره د هلاکت ذریعہ ګرځي. دغه مشرکینو دا جبه غلط استعمال شو
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حواله سره د صحابه کرامو په حواله سره نازیبا گفتگو او خبرې به وکړي د هغې نتیجه به دا راووتله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه په هغې سره غمجن شو رب کائنات خپل محبوب پیغمبر له تسلی ورکړي قد نعلم انه ليحزنك الذي یقینا مونږ پوهیږو په هغه خبرو باندې چې کم تا ته تکلیف درکوي دوی داسې خبرې کوي چې هغه تا ته تکلیف درکوي نو زما محبوب پیغمبر ولا تحزن علیهم د سوره ابراهیم آخری آیت مبارکه ده ولا تحزن علیهم زما محبوب پیغمبر د دوی په خبرو باندې ته غمجن کیږه ما ولا تک فی ضیق مما یمکرون او دی چې کوم استا خلاف کوم مکر او فریب کوي پاغي باندې چې زړه متنګوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بشک د الله تبارک وتعالى مدد او نصرت چې دی هغه پرهیزګار خلکو سره او دغه سي نیکوکار خلکو سره چې کوم خلک صبر کوي تحمل کوي بردباری کوي او دغه سي مصائب او تکلیفات او پریشانی چې د صبر او تحمل سره برداشت کوي د الله مدد هغه سره وي نو الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي قد نعلم یقینا پویګمونګه انه لا يحزنك یقینا خامخا خفقوي تعالی الذي خبري یقولون چې دوی وای فانهم لا يكذبونك یقینا دوی دروژن غنیتا ولكن الظالمین لیکن دا ظالمان بیاات الله هدایتون د الله تعالی یجحدون انکار کوي صدق الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك